سلامونه په خیرونه سهار مو په خیر خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او ویکند هم ښه تېر شوي لکه زما نن د هفتې اولنۍ ورځ ده ډېر خلک به چې دي هغه به خپل آفیسز ته چې دي هغې ته به ځان تیار کړي په آفیس کې به ځینې زموږ خویندې به چې کومې هغه په کور کې زموږ پروګرام ګوري او زه تاسو دا وایم چې نن ولې چې د دوشنبې یا د ګل ورځ ده او نن په دې پروګرام کې هم موږ تاسو ته بېلابېل میلمانه لرو ښه تاسو خو یو میلمه خامخا معلوم وي او تاسو یو سیګمنټ زمونږ اوسه پورې خو به یاد شوي ځکه چې موږ د ګل په ورځ باندې خامخا تاسو ته د پلاستیک سرجن یا کاسمیټک سرجن چې کوم دی هغې راغواړو نن موږ سره بیا ډاکټر سلمان چې دی هغه په خپرونه کې میلمه دی هغې سره به موږ خبرې اترې کوو د ښکلا باره کې د ښایست باره کې صحیح ده او د دې نه علاوه موږ سره پالیټیشن هم په خپرونه کې میلمه دی او جرنلیست سره ماته یاد چې نن سبا زه ګورم نو ماشاءالله نوي هلکان نوي جنکۍ چې کوم دي هغه د جرنلیزم طرف ته را روان دي او موږ به تاسو په هم پښتون باندې ډېر زر یو بله خوشخبري هم درکو څه نوي نور هم څه څیزونه چې کوم دي هغه په هم پښتون باندې را روان دي او تاسو کولی شئ چې د هم پښتون ملګري سئ نه صرف په هم پښتون د ټلویزیون باندې خو زموږ چې کوم سوشل میډیا پلیټفارمز دي ډفرنټ لکه زموږ د هم پښتون انسټاګرام اکاونټ دی زموږ هم پښتون فیسبوک اکاونټ دی د فیسبوک پاڼه ده او د یوټیوب چینل چې کوم زموږ د هم پښتون دی هغه هم تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ فالو یې کړئ او ځینې خلک چې دي زه ګورم هغه ټویټر باندې هم شته دی نو زموږ د هم پښتون ټویټر اکاونټ هم شته دی تاسو هلته هم تللی شئ او زموږ ټویټر اکاونټ د هم پښتون فالو کولی شئ نو داسې به تاسو همیشه اپډیټډ یې ښه او که تاسو غواړئ چې زموږ په دې پروګرام کې تاسو برخه والی په خیر پښتونخوا کې نو تاسو به زموږ واتساپ نمبر چې دی هغه په سکرین باندې ښکاري او زموږ ایمیل اډرس چې دی هغه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري ښه یو خو د عام سلام دعا چې نجیبې ته څنګه او موږ څنګه یو او د کوم ځای نه موږ میسج کړی دی خو زه دا یم چې تاسو کولی شئ موږ ته یو سیلفي ویډیو راولېږئ چې په هغې کې تاسو ماته او ستاسو چې کوم دوستان یا فیملی چې څوک ستاسو نه لرې دي هغه سیلفي ویډیو تاسو موږ د پروګرام کې رالیږلی شي هغه به شاملوم او برډ دی چې د چا برډ دی وي هغې کولی شي چې تاسو د هغه خلکو پکچرز یا نومونه راولېږئ نو موږ به هغې ته برډ دی چې کومه ده هغه به هم موږ د پخیر پښتونخوا پروګرام د لارې ویش کړو ښه لیدونکو دمې خواته به ځو ځکه چې کله تاسو دمې ته لاړ شئ د هغې نه وروستو به راشو نو بیا به موږ سره دلته میلمانه وي او موږ به هغې سره خپله خپرونه مخ په وړاندې بوځو ښه ډاکټر سلمان ولې چې تقریبا هر هفته موږ سره وي په دې سیګمنټ کې د پلاستیک سرجري یا د کاسمیټک دی سیګمنټ کې نو که تاسو غواړئ چې سپیسیفیک څه شی تپوس وکړئ هغې نه یا څه ټاپک دی یا څه خبره ده تاسو غواړئ چې زه به قاعده هغې سره ډسکس کړم نو تاسو موږ ته ایمیل او واتساپ کې ویلی شئ صحیح ده ځکه چې په خیر پښتونخوا خپرونه هم ستاسو دپاره ده دا وخت د مالم د مینې وروسته به راسانه کېږم نو اوسیږئ د په خیر پښتونخوا سره ستړي مه شئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ما سره اوس یو میلمه په خپرونه کې موجود دی د دې تعلق پاکستان مسلم لیگ نون نه دی د دې سره تاسو پیژنئ ځکه چې پارلیمنت کومې اسمبلي کې به خامخا هغې تاسو لیدلي نورې خبرې اترې او بنډار به د هغې سره کوم ما سره ناست ډېر محترم ډاکټر عبادالله صاحب ستړي مه شئ څنګه تاسو ښه صحت ښه دی په خیر راغلی ښه اول خو به زه د دې ځای نه شروع کوم چې ډېرو خلکو ته به ستاسو باره کې پته مې خو زه هم غواړم چې زما د پروګرام په تھرو باندې هغې سره لږ معلومات موږ شروع کوم نو اوس دا نه پوهېږم چې ډاکټر صاحب درته وایم که عبادالله صاحب درته ووایم ډاکټر صاحب درته وایم ځکه چې زه به ډاکټري خبره باندې وروستو راځم دا ډاکټر وایي آسان دی ښه ډاکټر آسان دی ښه نو یم بېروزګاره ډاکټر ښه بېروزګاره ډاکټر ښه او دا موږ اوس دا ډسکس کوو پروګرام کې چې ولې بېروزګاره که نه ښه دا راته وایي چې ستاسو ماشومتوب وړکوالی کوم ځای کې تېر شوی او انیشلي سکول هم کوم ځای کې ویل دی بالکل سکول انیشلی ما گورنمنٹ سکول کې سبق ویل دی خپل په کلي کې ښه ښه ماشومتوب مې مالته تېر شوی دی په کلي کې بیا سکولینګ نه وروستو بیا جان جیب کالج نه مې FEC کړلی بیا میډیکل ته پکې راغلی نو سکول هغې له راځم تاسو وروڼو خویندو کې په سویم نمبر باندې یې تاسو
ځکه تاسو خو مشر ورور هم شته کنه نو تاسو په خپل په سویم نمبر یې کشر یې میډل کې زه میډل کې ښه صحیح نو سکول کې څنګه تکړه سټوډنټ وي وران وي که خاموش وي بالکل خاموش ډېر مهنت به مونږ کوو اوس خو نن سبا خیر کمپټیشن ډېر ټف دی خو په وخت کې ما زما په بورډ کې ما پوزیشن اخیستی و ډېر ښه او زه دغه میډیکل کالج ته چې راغلی وم نو آن میرټ راغلی وم اوس خو سیلف فینانس هم دی بالکل دی پرایویټس ډېر زیات دي ګورنمنټ کالج ته راغلی م نو اټس مینس چې وایي چې ګورنمنټ سکول کې چې کوم دی راغلی نو خلک وایي چې ګورنمنټ سکول کې سبق ښه نه ښیي یا صحیح نه دی دا سبق ډیپینډ کوي دا ټیک ته چې ګورنمنټ سکول کیلیبر او د نور چې ته وګورې هغې سره مقابله کوي نو ډېر ټف دی خو دا ده چې دا په سټوډنټ هم ډیپینډ کوي بچې ځان له محنت کوي سبق کوي نو هغه په هر ځای کې ویلی شي ځکه پخوا څومره چې موږ وګورو مخکې د میډیکل کالج ته یا انجینرینګ زموږ پرایورټي دی زموږ د خلکو څوک انجینرینګ ته ځي څوک میډیکل ته ځي څوک بیسې پاتې شي بل اګریکلچر څه نو میجارټي خلک چې دی د ګورنمنټ نه به راتله ګورنمنټ سکولونو نه اوس دا ده چې بالکل سلیبس او د شنو کې ډېر ډفرنس دی اوس هغه که ته کمپیر کوې د ګورنمنټ سکولونه او دلته کوم د ټاپ لیول سکول دي نو دلته ظاهره خبره ده د دوی سلیبس د دوی هر څه کانټینټس هغه ډېر هائی دي که ګورنمنټ سره کمپیر کوي نو دا خبره ټیک هم ده چې د ګورنمنټ سکول نن سبا د ګورنمنټ سکول ماشوم چې دی نو دوی سره کمپټیشن نشي لکه هغه معیار راکوز شوی دی د مخکې نه صحیح ده ښه دا راته وایي چې سکول ته چې تاسو تلئ نو هغه وخت دوستان به هم ستاسو نو لایق خو تاسو وایي چې زه وم نو وران هم وایي ځکه ځینې ماشومان چې لایق هم وي خو بیا وران هم وي ورسره نو سکول کې وراني کړي دي دوستانو سره کله نیمه چوټۍ کې پوره چوټي کړې ده نو ماشومتوب کې کېږي هر څه کېږي ماشوم خو یادېږي په دې چې وراني چې وراني پکې هم کېږي هر څه کېږي چې ماشوم یې هر څه کېږي د سکول له لایف څه شی تاسو زیات مس کوئ یا درته یاد یې اوسه پورې زه دا وایم چې یاره څومره چې سړی پاس ځي که نه د زندګي هم دومره بیزي کېږي لایف سټایل هم ډېر بیزي شي هغه سکول ټایم چې نو هغه خو ډېر سړي یو دی سرکاري موږ به د دې نه تنګ و سار ځه او راځه صرف دغه یو کار و نو دا نور ټینشنونه نور لانجې دا قصې پسې نه وې صرف د ځان سوچ او د کتاب سوچ او یو ټیسټ دی پیپر دی دا دي نو هغه ډېر ښه وخت وي بیا هغې پسې که ته وګورې بیا سړی کالج کې هغه هم ډېر ښه لایف خو انسان په یو حال کې نه خوشحالېږي په هغه ټایم کې هم سړی وایي چې زه به دې نه څنګه وځم بیا یونیورسټۍ لایف شروع شي هغه ډېر زیات ښه کله ډېر بیسټ لایف دی خو په هغې کې مو سړی وایي چې دې نه به زه څنګه وځم تاسو کوم یونیورسټۍ نه خپل میډیکل کړی دی سبق مې ما خیبر نه کړلی خیبر نه نو دا راته وایي چې څومره خویندې تاسو موږ ماشاءالله 10 وروڼه یو 4 خویندې صحیح ده نو لو میرج هم شوی دی که ارینج میرج دی تاسو تاسې 50-50 ته ووایه ښه خبره ده 50-50 کې بیا دی چې هم کور والا رضایي هم په خپله انسان خوشحالیږي که نه ښه څو ماشومان دي ماشاءالله ستاسو 3 ښه صحیح ده دا راته وایي چې کله تاسو اف ایس سی وکړه نو میډیکل ته ایز ا ډینټسټ تاسو وایي چې زه ډاکټر یم نو دا ستاسو وکنه فیملی والا کې د چا ویلي چې نه هلکه ته پکار دی چې میډیکل ته لاړ شي که دا ستاسو شروع نه وړوکوالي نه تاسو وړوکوالي نه سوچ چې میډیکل ته به ځم میډیکل ته به ځم بالکل دا د سټارټ نه زما هغه هر ماشوم یو زموږ په پښتنو کې زیاتره بلکې که زموږ د علاقې زه خپل ووایم سوات چانګلا ملکنډ ډویژن که کوم ځای کې میډیکل کالج ته لاړ شي که پرایویټ دي که ګورنمنټ دي میجارټي پکې زموږ د خلکو ده د هغې وجه دا چې داسې یو براټ اپ داسې کېږي هر سړی دا سوچ کوي زه به ډاکټر جوړېږم اوس خو شیونه چینج شوي دي فار ایگزامپل زما زوی دی اوس په 8 کلاس کې دی مشر زوی زما دا هغه مان تپوس کوي چې څه وکړم نو زه ورته وایم ستا خوښه ده کوم فیلډ ته تلل غواړې څه کول غواړې خو د مشرانو هم دا سوچ مخکې یا به ډاکټر جوړېږي یا به انجینیر جوړېږي او د ماشومانو هم دا سوچ
صحیح ښه نو دا راته لږ د خپل د سټوډنټ لایف راته لږ ووایي چې هغه وخت کې هم ستاسو د سیاسي هلو ځلو سره انټرسټ و که نه هغه وخت کې سټوډنټ لایف و او تاسو اډو ویلي نه و چې لږ زه ځکه میډیکل ویل آسان دغه نه دی سبق نه دی نو دونه ګران سبق ویل بیا هغه وخت کې ستاسو ذهن کې و چې زه به سیاست ته راځم که نه بالکل سټوډنټ لایف کې مزه په جمعیت کې زه وم او زه پکې څه وخت د خیبر میډیکل کالج ناظم هم پاتې شوم د هغه جمعیت والا اکټیویټیز به مونږ کوله او ډېر ښه پازیټیو اکټیویټیز به وو لکه نور تنظیمونه هم دي مختلف سټوډنټ پالیټکس کې دي خو جمعیت والا چې نو هغه کانسټرکټ یو جماعت اسلامي دی یو جمعیت دی جماعت اسلامي به چینج شي او جمعیت والا چې نو ډېر کانسټرکټیو سوچ والا په هغې کې هم حصه اخیسته بالکل پولیټیکل اکټیویټي ښه صحیح تاسو پروګرام چې شروع کېدو هغې نه مخکې تاسو مې زه ډاکټر یم بېروزګاره داسې هم ولې ووایي اکثر مان څوک تپوس وکړي چې ډاکټر صاحب کوم ځای کې دی ډیوټي ده زه هم بېروزګاره یم زه سټریټ 2001 کې ما ګریجویشن کړلی 2002 جنرل الیکشن کمپین له لاړم امیر مقام صاحب کینډیډیټ و او بس حالانکه ما دغه هم کړی پوسټ ګریجویشن لا یو ایس کې ما ایډمیشن هم کړی مطلب بار خو په سیاست کې راونه خو فیملی وجه نه 2003 کې زه یو سی ناظم جوړ شوم بیا 2005 کې زه ډسټرکټ ناظم شوم بیا په 13 کې مې نه شوم اوس په 18 کې بیا اسمبلی ته رالی ستاسو نور ملګري خو به مو تاسو سره میډیکل دغه کې فیلډ کې چې تاسو ایز سټوډنټ کله سبق ستاسو ملګري به نو هغې خو به مخکې خپل میډیکل فیلډ کې که نه میډیکل فیلډ که نه نو کله هغې سره به میلاویږي خامخا ګوري کتل لیدل کتل به ریئر کېږي ځکه دا داسې یو ټف جاب دی موږ ته خو د دې ځای نه وځو چېرته ځو څه څوک مړ دی دا دي پولیټیکل اکټیویټیز دي هغه شی نه ریګولر ګیدرینګ نه کېږي خو ان ټچ به یې که نه ان ټچ وي بالکل نو کله کله دا ته نه لګي چې یاره په کار دا هغې لایف ته ګورې نو تاسو دا لکه اوس څنګه تاسو خپله وي چې زموږ دومره بیزي لایف دی مړي ژوندي ټول ستاسو په غاړه باندې دلته تلل دي دا هغه لایف چې دی ستاسو سیاسي نو تاسو که دې ته ګوري بیا د خپل هغه فرینډز لایف ته ګوري کله کله داسې نه وي چې یاره نوی راغلی دی سیاست ته نو ښه به اوس به ځم یو ډاکټر یم کلینیک ته به تلم بس ټایم به ختمېدو راپاڅېدم دا ټیک خبره ده چې هغوی ته زه ګورم دا ټیک خبره ده هغو لایف چې دی ایزي لایف دی پالیټکس کې پرسنل لایف د سړي خراب شي او سره فیملی لم پراپر ټایم نشي ورکولی یاران دوستانو لم ټایم نشي ورکولی یو ټف جاب دی بالکل منټلی سړی ډېر بیزي پکې سټیسفیکشن سړي ته په دې ځای کې میلاویږي چې سړي د لاسه یو کار خیر وشي لکه چاته یې روډ جوړ کړو چاته یې بجلي ورکړه چاته یې بل څه کار وکړو چا بل غریب هیلپ ته وکړو چاته یې نوکري ورکړه نو بیا سړی دا فیل کوي دا خیر دی که زه ستړی کېږم خو زما په وجه چاته فایده رسي ټول نه زیات سکون په دغه کې میلاویږي لکه فار ایګزامپل زه خپل حلقې ته ځم زه ځای ته ځم هغه ځای ته زه مخکې پیدل تللی هلته روډ نه و زه په ګاډي کې ځم خلکو ته مغه ریلیف میلاو شوی زه ځای ته ځم هلتې مخکې تیاره وسوله موږ بجلي ورکړله ما ته هلته هم سکون میلاوي زما خلک به مخکې تلله پاسپورټ جوړول سوات ته به تله بل ځای ته به تله خپل په حلقه کې ورته اوس میلاویږي داسې د شنختي کارډ لپاره بل طرف ته تله په هر ځای کې هر تحصیل کې ورته دفتر مونږ کولاو کړلی دا یا سکول جوړ کړی یا کالج یا یونیورسټي دا هغې کې سړي ته ریلیف میلاویږي بیا په دغه شکل کې چې یاره دا کار زما په وجه دی خلکو ته خو دا فیسلیټي میلاو شو صحیح اوس ستاسو دا سیاسي کیریډ چې لکه تاسو چې لکه موږ داسې یو کار موږ وکړو چې هغه سبا یو کس ته په هغې باندې هیلپ یا د هغې ژوند پې اسانېږي نو انسان خوشحاله شي که نه او وایي که نه وي ځان دپاره خو ټول خلک ژوند تېرېږي دا چې د بل لپاره ژوند تېرېږي که نه دا سخت هم دی اسان هم نه ده که نه نو که تاسو راته وایي چې کله تاسو وایي چې زه د خپل زما ستاسو روډ چې کوم دی امیر مقام صاحب هغې الیکشنز دپاره وولو تاسو هغې سره هیلپ کوو نو دا راته وایي چې هغې درته وایي چې سیاست ته راشه که نه کوم چې ستا د سټوډنټ لایف کوم انټرسټ و مخکې نه چې دی اکټیو وي نو هغه یو وجه هغې درته دا مشوره درکړې وه که نه تاسو خپل هغې ته وایي چې بالکل 100% زه د هغوی په وجه باندې پاتې شوی یم پالیټکس ته نه شوی یم او فیملی دپاره کوم ظاهره خبره ده ټولو زه
ولې نه هغې خو نه زه به پېښور کې وم ښه او تیاري مې کوله د بار تلو او تاسو ویل د هغې څو دوستان داسې رال امیر مقام صاحب راوغوښت 3-4 ورځې دا نیګوسیشن و زموږ چې زه د بار نه ځم او دلته د پالیټکس ته راشم اوکې د زما دپاره مې ډېره یو ټف خبره وه چې یاره ما 20 کاله 25 کاله سړی یو فیلډ کې سبق ووي نو زما فیوچر دا و چې زه به ډاکټر یم او ډاکټر یم هغه فیوچر چینج کول بل فیلډ ته تلل ډېر ټف جاب دی صحیح او بل به تاسو خپل ورور کتلي په دې کې ټول نیګوسیشن نه وروسته بیا زه پالیټکس ته رالم ښه دا راته ووایئ چې لکه کله تاسو د خپل ډیسیژن بدلون نو تاسو ضرور ژوند ستاسو مخې ته و چې پالیټکس کې اپوزیشن دی خبرې دي کیسې دي لکه تاسو خو چې خلکو ته کار هم کول دي خو ځینې خلک هغې نه هم نه خوشحاله خبرې نو کله چې هغې تاسو کنوینس کولی په دې تاسو ته ویلي چې تاسو راشئ که نه ستا مین پوینټس و هغه ټایم چې تا هغې باندې لږ سوچ کولو چې نه پکار ده زه پرې سوچ وکړم دا وجې دي چې زه باید پالیټکس ته رانشم تا ګوره زما چې څنګه وي چې زه خو 100% هغوی کنوینس کړم او زه رالم د هغوی په وجه پالیټکس ته صحیح ده خو زه دا مې زه داسې یو واحد کس یم زما په خیال داسې به څوک تا ته میلاو نه شي سیاسي سړی زه یو سی ناظم جوړ شوی وم سټارټ کې خو زما د ډیمانډ نه و مطلب ما نه غوښته داسې راګیر شوم زه ډسټرکټ ناظم چې جوړېدم هم ما نه کوله داسې رالم زه دوه ځله زه منې جوړ شوم نو هم ما نه کوله داسې رالم مطلب لکه واحد زه دا کس یم چې ما نه به غوښته او کار به نو دا څنګه کېدای شي چې تاسو د سیاست کې یې تاسو غواړئ نه چې اقتدار کې اوسېږئ یا کرسۍ باندې اوسېږئ مقصد زما دا دی اوس چې راله چې څه شی راشي بیا خو به ډیلیور کوې کار به کوې بالکل خو زما مقصد دا دی چې ذاتي طور ما دې خواهش اظهار نه دی کړی داسې راغله اوکې دا هر څه د څه چې 4 ځله داسې زه رالم یو سی ډسټرکټ 2 ځله منې نو هغه هم داسې امیر مقام صاحب ته ما وایي چې ته به الیکشن کوې نه ته به کوې داسې راغلی ستاسو دواړه وروڼه یې د یو کور د یو پارټي سره ستاسو تعلق دی اکثره نه به ظاهره خبره ده چې ستاسو وروڼو په منځ کې کله خبرې کېږي نو نظریې خو به کله کله چینج وي بحث به ستاسو منځ کې کېږي کوم غیر خبره سوچ چې دی د هر انسان خپل سوچ دی خو که سیاسي دغه باندې موږ وګورو نو زه خو څنګه چې ما په دې سټارټ کې وي زه سیاست ته راغلی امیر مقام صاحب دپاره یم صحیح ده نو هغه چې کوم اینډ چې څه هغه ووي نو هغه موږ کوو صحیح ده چې څه وایي کوم طرف بدله دي څه کول دي څه نه دي کوله نو هغه ډیسیژن چې دی نو هغه زما رور هم دی خو د رور سره سره زما لیډر هم ډېر ښه نو مطلب هغه چې خبره کوي نو زما دپاره هغه زه سره ظاهره خبره ده د ډېرو خبرو باندې اختلاف هم راځي چې داسې پکار نو هغه بیا ستاسو منځ کې خپل منځ کې کور کې هغې باندې خو اینډ چې هغه څه وي نو موږ ټیک اوکې نه خو داسې به هم کېږي که نه زما هغې سره ملاقات نه شي خو زه داسې ګڼم چې لکه څنګه هغې خپل رور د میډیکل نه راوړلو سیاست ته او هغه کنوینس کو نو هغه به یو داسې قسم وي چې هغه بیا بحث غواړي که یو څه باندې تاسو نه اګري کوئ نو کله کله داسې شوي دي چې داسې ډیسیژن تا منلي چې بس رور راته وي صحیح ده خو زما نه وړه دا داسې ډېر شی نه داسې راځي که نه هغه اول تا کنوینس کوي هر یو ډېر شی نه داسې راځي چې هغې کې زموږ اختلاف وي لکه څه داسې هم سټایل هم دا چا چینج کیدلی شي داسې په خبرو کې هم داسې راتلی شي هر څه کې داسې په سیاسي عمل کې ډېر داسې شی نه راځي چې دا ټیک دی دا غلط دی کله زه غلط کله هغه غلط داسې هم کیدی شي خو څنګه چې ما وایي چې هغه د رور سره سره زما لیډر دی نو مطلب دا هغه خبره چې دا پولیټیکلی زما دپاره هغه اخري خبره صحیح ده چې هغه څه ووایي زه هم ټیک ده صحیح ده دا راته وایي چې ژوند ډېر مصروفه دی او ډاکټر عبادالله صاحب چې کله وخت ولري که نه فری وخت ولري نو چېرته ځي چکر دپاره یا خپل هغه ټایم چې کوم ورسره فری وي هغه څنګه تېروي د چوټۍ ورځ خو بخیر تاسو خو چې کله د چوټۍ ورځ کله تاسو د وخت ملاویږي په سیاست کې چوټي نه وي د چوټۍ ورځ چې ده هغه د ټول نه زیاده ټف ورځ وي زموږ ځکه په ویکینډ باندې خامخا زه حلقې ته ځم چوټۍ ورځ ویکینډ خلک کور کې په ارام وي او پالیټکس کې ویکینډ چې دی کوم چوټۍ ورځ چې ده هغه د ټول نه زیاده ټف ځکه هغه پبلک لږ خلک ورکي نو زه به هلته حلقې کې ګرځې به سهار نه واله ماښامه پورې د شپې پورې نو دغه ریلیف نشته
دویمه دغه خبره ده چونکې امیر مقام صاحب د ټولې صوبې لیډینګ رول دی اکټیویټي زمونږ یو عام ممبر یي د هغه خپل صرف د یوې حلقې پورې لیمیټډ خبر نو زمونږ دا ایشو هم ده چې صرف د یوې حلقې پورې لیمیټډ نه ده کله به کې نورو صوبه کې هم اکټیویټیز دي دلته اوس په دې 4 منې زمونږ د پی ډي ایم جلسه ده په سوات کې نو هغه ټول اکټیویټیز یې په موږ دي صحیح ده بالکل همداسې مطلب دغه شی نه ملاوي ټایم او د کرونا چې راغله د کرونا نه مخکې به کېدا و چېرته بار به په وزټ لاړو نو هغه ټایم به میلاو شو پاکستان نه و چې دا کوارنټین شوی دی نو هغه کله دا شی راغله خبرې هم ختم شي د 2 کاله موږ داسې تیر کړو صحیح نو کله چې سټوډنټ وې نو د چټۍ ورځې به مو د دوستانو سره څنګه تېرولې چېرته په چکر باندې کوم ځایونه هم ډېر خوښ و ستاسو علاقې خواص هم ډېرې ښایسته دي زه چې کله موږ په پېښور کې وو په پېښور کې وو نو د چوټۍ په ورځ به اکثر موږ تلو کله به سردریاب ته لاړو بیان الله کله به لنډي کوتل ته لاړو کله به بل طرف ته لاړو دا دوستان مړه سره کلاس فیل دا هغه یو فری ټایم او نور اکټیویټیز نو نور برډن نو هغه وخت کې به د چوټۍ ورځ چې دی نو هغه موږ پلان کولی چې یاره دلته لاړ شو دلته لاړ شو دلته لاړ شو ایکټرز فلمونه ګورئ آرټ سره مینه شته دی آرټ کې ایکټرز یا ډرامې یا فلم یا میوزیک شاعر یاره آرټ سره خو مینه شاعر خو زه دا ووایم چې زه زموږ په کې پي کې 3 ادبي ایوارډ میلاویږي یو ادبي ایوارډ چې دی هغه زه ورکوم حافظ الپوري ادبي ایوارډ او انول مشاعره مونږ کو پای کې ټول پښتانه په هر ځای کې دي زما هغه مشاعره کې د افغانستان نه به کوم شاعران نه ماشاءالله ډېر ښه داسې بلوچستان کې داسې د نور ملک نه د هر ځای نه راځي ډېر ښه دا ادبي ایوارډ زه ورکوم انولي او دا ما شروع کړو چې کله ډسټرکټ ناظم وم نو په هغه وخت کې ما د حافظ صاحب مزار جوړ کړ حافظ صاحب ډېر لوی شاعر تېر شوی دی بزرګ بالکل او لوی ولیو مطلب هغه ښکاره نه و هغه حافظ صاحب د هغه لیول شاعرو کوم چې غني خان توالي یا رحمان بابا نو د دغه لیول انسان و بالکل حافظ صاحب نو دا دغه شعرونو سره زما دغه شته مشاعره وتتله څه کول د فلمونه نه دي خوښ نه ګورې ټایم نه نو د کله چې ټایم و هغه وخت کې چې ته فلمز یا کوم سندرغاړي مو لیدلي دي یا میوزیک اورئ بالکل څوک هم خوښېږي خیال محمد به مې ډېر په شوق اورېده ټکر نو اوس چې ګاډي کې زموږ د سټوډیو پورې راتلی نو د میوزیک هم وانه اورېدو ګاډي کې میوزیک نشته نه زه شپږ غنټې سفر کوم اته غنټې سفر کوم هو میوزیک پکې تا نو څه کوي شپږ غنټې په ګاډي دا شپږ غنټې چې سفر کوم په مخه موبایل دی یو کټکی بل صحیح ده نو ځکه د هغې ټایم پکې نه ملي خوراک کې هم څه خوښ دي ساده خوراک ساده کلیوال خوراک ډېر په شوق خورم زه چې زما د حلقې خلک هم زما نه خبر دي زه څه خورم چېرته چې زه لاړ شم هر څه خلک ډېر ظاهره خبره پښتنو یو کلچر دی ډېر میلمستیا کوي خو یو شی پکې ساګ او جوار پکې ما دپاره دا زما د خوښې دي دا زما د خوښې خواړه دا پکې زما دپاره یې خامخا ډېر ښه ډېر ښه دغه ټایپ خوراک به خوښ خپله دې چېرته پخلی کړی دی چېرته موقع دوستانو سره برابره شوې ده بلکل خپله مخکې لکه دا بیزي شوي چې نه وي موږ به کله نه کله تلو په بحرین کې زموږ ځای و سنګوټه کې پاتې کېدو نو داسې مازدیګر به لاړو دوستانو سره خپله به مې تیکې پخولې خو هغه وخت کې نو هغې نه پس هم بیا دوستانو له چې کله نه راغلي چې ته هم څه پخلی مخلی دوستانو سره نه دی کړی دا د هغې نه وروسته چې دې ته ان شیم بیا دا قصې ختم نو دا وخت نشته دی که نه اوس مغروره شوي چې زه نه خدای دې نه کړي مغروره زه خو اوس د قومي نه داسې نه وخت نشته وخت نشته اوس هم زما ډېر شوق د سړي کېږي چې دوستان سره ناست دي ګپ شپ لګي ډېر شوق د سړي کېږي سړی ډېر انجوای کوي خو د وخت ایشو د وخت نشته صحیح نه وخت وباسئ زه تاسو یو خبر وکړم انسان له د ریلیکس کېدو پکار ده ځکه چې یو کمپیوټر هم یو موبایل څومره موږ ایډوانس او ټیکنالوژي ده هم چې موږ لګاتار یوز کړو نه موبایل هم ګرم شي نو موږ یې زر هینګ کېږي نو موږ یې آف کړو نو انسانانو له ما پخیل چې یو بریک پکار دی چې وي که نه دا راته وایي چې رنګونه هم کم خوښ دي
د خوښې رنګ هم کوم یو دی؟ دا زیات طور چې ما ګورم نو ما ته تورې کپړې ښه نو بلیک کلر تاسو زیات بلیک کلر تاسو زیات خوښ دی. ښه که تاسو چېرته په چکر ځئ د پاکستان نه بغیر صحیح ده نو کوم ملک تاسو څخه ښکاري چکر دپاره چې لاړ شئ؟ یاره زه خو ټوله دنیا کې ګرځېدلی یم خو زه زیات خوښوم سنټرل ایشین کنټریز دغه سایډونو ته بلکې ترکي نواله دغه ایریا څومره چې د آذربایجان وروسته ترې راځي بیا قرغیزستان کازاکستان ازبکستان دا سایډونه چې زما ډېر ځله ورته هم تللی یم او خوښ هم وي ښه صحیح دا راته وایي چې تاسو فیملي چونکې د سیاست سره ډېر وخت نه ده څه ګوري چې د نن اوسنی سیاست او مخکینی سیاست کې څه فرق دی او ښه خبرې څه ده او بده خبرې څه ده؟ یاره که زه دا ویم چې کله نه چې دا پی ټي آی راغله یا عمران خان راغلی نو د سیاست نه هغه کوم مخکې به خلکو د یو بل ریسپیکټ کوو مخکې ګورنمنټ کې څوک به اپوزیشن کې ظاهره خبره ده په یو حال خو یو بل هغه ریسپیکټ ورکول چې دي نو هغه ډېر زیات اوس هغه شی بلکل ختم شوی. تاسو به د تیر د سیشن کې به کتل ځان نه شرمنده او موټر خلک شرمنده زمونږ دا قوم چې دی دا به څه ګوري چې دا خلک موږ نه لیجسلیشن کوي دا خلک زموږ ملک چلی نو دې پی ټي آی چې کوم حالات جوړ کړي بله ورځ به تاسو اورېدی پرویز خټک صاحب اسمبلی کې پاسې تقریر کوي وایي خیبر پښتونخوا کې نه څوک بېروزګاره شته نه پکې غریب شته نه هلته کچه کور شته نو یو دومره سینیر سړی او په دې لیول دا باس کول زما حیران وم زه چې پاڅېدم ما خټک صاحب ما سوچ کړ چې زه پښتونخوا نه یم زه سویزرلینډ نه راغلی یم ځکه ته خو هېڅ شی نشته نو دې وخت کې صرف دروغ بدتمیزي څه خبره ده 3 کاله چې موږ تېر کړه چې څه خبرې ته تپوس کوي تا ته به جواب کې ملوي ته غالي ته ډاکوي مطلب د کار خبره یو نشته صحیح او دا راته وایي چې مخکې لکه نن شل دېرش کاله مخکې چې کم څیز و چې هغه تاسو چې هغه ټایم نه و ګورئ که زه دا ووایم خو تاسو وایي چې لکه دا ووایم چې زموږ د پښتنو سره خصوصي ظلم کیږي تاسو 13 اسمبلی راوالی د هغې نه مخکې راوالی وس راوالی 13 په دې پارلیمنټ کې د پښتنو نمایندګي به کوله سپندیار به ناست و دلته یو مولانا فضل الرحمان صاحب ناست و دلته قاضي حسین احمد صاحب الله دې وبخښي هغه به ناست و دلته آفتاب شیرپاو صاحب به ناست و دلته امیر مقام صاحب به ناست و دلته سراج الحق صاحب به ناست و اوس د پښتنو نمایندګي څوک کوي دلته چکزی صاحب به ناست و نو دغه خلک چې ناست دي هغې خوند مه زیاتي که دا اوس چې څه منګی نو په دې بینچونو خلک خیږي او کوزیږي او کوم حالات روان دي زه یم پښتنو سره خصوصي ظلم هم روان دی او کېږي ته هم د پښتونخوا یې زه هم د پښتونخوا یم چې هلته الیکشن څنګه وي او څنګه الیکشن کېږي څه طریقه کې منې کېږي څوک یې کوي صحیح نو دا خبرې دي چې تاسو د نن 15 کاله وروسته سیاست او اوس سیاست کې دا یو رنګ دی چې هغه ستاسو وایي چې هغه ښایسته هم نه دی خوند هم نه کوي ډېره زیاته مننه چې راغلی کور ودان مننه خیر اوسئ او لیدونکو اوس په خیر پښتونخوا کې موږ سره یو دمه ده دمالو بیا واپس راستانه کیږو هم پښتو ون یو نوی سفر ستړي مشئ په خیر علی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس چې ما سره کوم میلمه ناست دی هغه د پلاستیک سرجن یا کاسمیټک سرجن چې دی هغې د ما سره ناست دی ډاکټر سلمان خان ستړي مشئ څنګه یې تاسو ښه ډاکټر صاحب صحتونه ښه دي ډاکټر صاحب سره چې نن موږ خبره کوو تاسو به یو نوم ډېر زیات اورېدلی وي کیدای شي ډېر خلک وایي PRP نو PRP ویښتو کې هم کېږي او مخ دپاره هم وي نن چې به موږ خبرې کوو هغه به موږ PRP خبرې کوو چې کوم مخ
د پاره ده کوم چې مخکې پی آر پی کیږي نو په دې به خبرې کوو د ډاکټر صاحب سره. ډاکټر صاحب د مخ پی آر پی څه ته وایي لکه دا موږ ته لږ ډیټیل کې که تاسو وایي. دې کې چې پی آر پی طریقه کار همغسې دی چې اول مونږ وینه والو هغه بیا مشین کې مونږ پروسس کوم چې تاسو د ویښتو دپاره ویلو چې کوم ویښتو دپاره کوو دې کې صرف یو شی مونږ چینج کوو ویښتو دپاره یو بایوټین ټیوبز مونږ ته پکار وي دې کې مونږ ټیوبز لږ بدل یوز کوو چې کوم څیزونه سکن ته کوم گروث فیکټرز پکار وي یا دا خره وباسي. نو دا لکه فرق کوي کوم پی آر پی چې تاسو چې د ویښتو دپاره بیل څیزونه دي چې هغه فایده لري او سکن دپاره بیل دي میجورټي خلک داسې کوي چې هغه بس یو ټیکنیک دی فالو کوي مونږ هر یو شی ډېر سپیشلایز کړی دی نو هغه سپیشلایزیشن فایده پکې دا ده چې سکن دپاره چې کوم څیزونه پکار دي هغه ټول پکې ډېر ښکلي راشي. بیا چې کله دا پروسیجر پی آر پی اول مونږ لوکل انستیزیا کریم ولګو هغې ته مونږ 30-40 منټس ورکو هغې نه پس بیا پین چې دی دا هغه ډېر کم شي پکې بیا ډېر سپیشلایز نیډلې مونږ وړې یوز کوو چې کوم سره د نشانونه او بروزینګ دا د ډېر نه راځي لږ هغه راځي. بیا چې کله پی آر پی پریپیر شي نو د پی آر پی فایدې دا دي چې دا ستاسو سکن ډېر زیات ریفریش کړي یو ورډ انګلیش کې ډېر یوز کېږي ریجووینیشن دا د سکن چې هغه د داسې شي چې ینګ د ښکاري ښکلی د ښکاري هایډریټډ د ښکاري نو هغه سکن چې دی هغې ته مونږ دا ریجووینیشن وایو. بل په دې کې په سکن کې دننه کولیجن دی کولیجن یو داسې شی دی چې کوم داسې میش غوندې جالي غونده کې جوړه شوی دا جالي چې د دغه سکن ټایټ ساتي عمر سره سره دا کیږي چې دغه جالی کمزوری شي هغې سره سکن چې دی دا سیګینګ راځي څنګه چې د خلکو باندې بیا رینکلز راځي. د پی آر پی دا فایده ده چې دا کولیجن پروډکشن سٹارټ کی چې دغه جال چې دی دا د نور مضبوط شي چې هم مضبوط شي هغې سره سکن ټایټنینګ راشي نو د دې ډېره غټه فایده دا ده چې دغه سکن کې کولیجن پروډکشن شروع کی. بیا د دې دوه قسمه فایدې دي یو امیجیټ دي چې مطلب ډایرکټ تاسو ته سبا به فیل کیږي چې زما فیس ډېر زیات ښکلی شو سکن ډېر زیات زما صفا شو ګلو پکې راشي او دویمه فایده دا ده چې کوم دا ټایټنینګ والا ده دا به تاسو فیل کوئ چې کله 3 سیشنز کمپلیټ شي 3-4 میاشتو پس دا افیکټ تاسو فیل کوئ چې کله تاسو خپل زاړه پکچرز کمپیر کوئ د نوو سره نو بیا تاسو ته دا به پی آر پی داسې نه ده چې لکه تاسو به دا لکه څنګه چې پیل دی دا لکه ته به هر څو میاشتې پس پکې ښه نه دا به تاسو پی آر پی به سیشن کې دا مطلب څونه ټایم یو سیشن بل سیشن کې څونه ټایم فرق پکار دی موسټلی مونږ یو میاشت پس بل سیشن کوو اوس بیا په دې کې فرق دی پی آر پی پیګمنټیشن دپاره هم فایده کوي دانې چې د چا په مخ باندې او هغه ایون چې کومه سیویر اکنی وي چې کوم میډیسنز ته زر ریسپانس نه کوي هغې کې هم چې پی آر پی وشي نو هغه زر ریسپانس وکړي میډیسن ته نو اوس لکه اکنی دپاره شو پیګمنټیشنز دپاره شو نو 3 یا 4 سیشنز د دپاره کافي وي. سکن ریجووینیشن دپاره چې څوک کوي نو هغې دپاره دی چې 3 سیشنز وکړي بس بیا هغه یو کال پورې د هیڅ هم نه کوي د صرف خپل روټین سن بلاک او موئسچرایزر یوز کوي د هغې فیس په ښه ښکلی پاتې وي لکه فیشیل شو د دې افیکټ چې دی د هغه زیات نه زیات 24 غنټې 48 غنټې پورې وي. بلیک هیډز که تاسو ریموف کوئ هایډروفیشلز شو نو هغې افیکټ چې دی دغه یو 2 هفتې پورې وي هغې نه پس بیا نه هغه څیزونه راشي. پی آر پی داسې دی چې د دې افیکټ لانګ ټرم دی لږ تاسو ته دا 9 months 1 year پورې ښکلی کار در کولی شي. صحیح ښه تاسو وایي چې د کومو خلکو په مخ باندې دانې وي اکثرا موږ داسې هلکان جنکۍ کتلي چې هغوی میډیسن هم یوز کوي د هارمونز دپاره هم دغه خو د هغوی په مخ باندې دانې دي چې هغه بیخي ختمیږي او د هغوی پرابلم دا دی چې اکثره مخ باندې بیا هغه داغونه پاتې کېږي که نه نو هغوی ته هم خلک ډېر زیات خفه وي. نو تاسو وایي چې لکه د دې پی آر پی د لارې دغه دانې چې په مخ باندې راوځي د دې علاج هم کېدی شي د دې علاج هم کېدی شي نو دا راته چې تاسو وایي چې لکه د سکن ټایټنینګ دپاره هم د دې علاج کېدی شي بیا دا وویله چې د دانو دپاره هم د دې علاج کېدی شي رینکلز هم دې سره ځي نو دا عمده که یو پی آر پی ده که دې کې تاسو بیا څه میډیسن څه شیزونه مکس کوئ دا تاسو ډېر ښکلی کوسچن وکړو دې کې بیا هر کس دپاره چې چا کوم پرابلم دی هغې دپاره مونږ چینج راولو لکه اکنی دپاره شو دانو دپاره شو نو هغې کې مونږ صرف پی آر پی استعمال کوو چې کله بیا مونږ د هغې دانو نشانونه پاتې دي د هغې سکارز دپاره بیا مونږ ورسره مایکرونیډلینګ واچو چې مایکرونیډلینګ ورسره سکن ریسرفیس کی نو هغه ډیپ چې کوم خراب داغونه اکنی نه پس پاتې شوي وي پی آر پی او مایکرونیډلینګ سره هغه امپروف شي.
بیا چې چاته سکن ټایټنګ پکار دی هغې ته مونږ په دې کې پی آر پی سره لږ کله مایکرونیډلینګ خو لږ غونته کې ورسره اډ کړو لکه ډې کې ډیپت ضروری ده چې څومره ډیپ دی هغه مایکرونیډلینګ زی نو لږ ډیپ چې وي لکه لږ ډیپ نه زموږ مطلب 0.5 ملي میټرز د هغې پته نه لګي تاسو ته صرف هغه مشین ښکاري خو د هغې پین نه وي اور هغه چې د دپاره کله استعمال کو د مایکرونیډلینګ نو هغه بیا دا فایده وکړي چې سکن ټایټنینګ زر راولي څوک چې که غواړي چې ماته د سکن ګلو ډېره راشي هغې دپاره بیا د خپل ځنه سیرمز دي چې موږ پکې اډ کو نو هغه د بی بی ګلو شو او دغه نور سیرمز چې دي هغې کې دا فایده شي پی آر پی سره مکس شي ریاکشن خو به نه کوي جی ریاکشن خو به نه کوي دا موسټلی نه کوي سیرمز ځکه چې ځینې سیرمز موسټلی نه کوي مونږ په دې کې همیشه زما دا کوشش چې زه فرست سیشن کې کله هم دا نه کوم فرست سیشن کې زه چې پی آر پی وکم زه پیشنټ ریسپانس ته وګورم چې دا څنګه دی هغه سکن ریاکټ کوي لګیا دی کوم حد پورې ریاکټ کوي بیا په سیکنډ سیشن کې مونږ دا سیرمز لږ غونډه کې اډ کو داسې کوانټیټي چې کوم د زیات ریاکشنز نه کوي لږ غونډه کې ریډنس یا بروزنګ چې وشي هغه ساده انټي الرجیک یا یو کریم صرف مونږ ورکو هغې سره هغه ریزالو شي چې مونږ ته پته ولګي چې نه دا سکن او دا سیرم دا اوس کمپیټیبل دي دواړه بیا تھرډ سیشن کې دا فل فلیج تاسو اپلای کوئ نو ځکه همیشه زه خلکو ته دا وایم چې تاسو په یو سیشن کې مانه ډېر زیات څیزونه مه غواړئ یو سیشن کې چې ډېر زیات کوئ د هغې نقصانات راتلی شي لږ ځئ سټپ بای سټپ سټیر کیس پیټرن کې ځئ تاسو وی چې د سکن د مخ سکن چې کوم تاسو خوله چې دا ټایټنینګ دپاره 2-3 سیشن پکار دي د چا چې ایکنی ده نو هغې ته بیا څونه سیشنز پکار دي ایکنی ته د هغې ته مونږ وایو چې تاسو 3 سیشنز والی هغه 3 سیشنز مطلب دا شي چې 3 منثس دا شي ورسره میډیسنز شي نو 3 منثس کې د هغې ټوټل ایکنی چې دا ان ا وے کنټرول شي دا اوس تاسو په ویډیو کې ګورئ دا مایکرونیډلینګ والا مشین ده چې کوم اوس مونږه ډیپت په دې کې کنټرولو دا انجیکشن چې کوم یلو فلویډ ښکاري دا پی آر پی ده نو دا مایکرونیډلینګ دی اوس دا ډېر کویک روان دی ځکه چې دی ته مونږه دا صرف دی دپاره کولو چې دی د فیس کې ګلو راشي او لږ دغه سکارینګ د دی کم شي دی کې سری ده دی کې نیډلز دی کې ډېر وړوکي نیډلز دي او هغه نیډل ډېر تیز په سپیډ وایبریټ کوي داسې نه اوس خو د ډاکټر سره مونږ د ویډیو کې وکتل چې د انجیکټ کولم هغه هم پی آر پی ده پی آر پی مونږه انجیکټ کو بیا هغې نه پس بره ته پی آر پی سپری کو او دا مشین چې دا وایبریشن کوي لګیا د دا نیډلز او دا نیډلز او د یې تاوي او نیډلز داسې مخکې وروسته وایبریټ کوي او د دا مشین تاوي لګیا دی هغې دا فایده وشي چې دننه سکن ته نور هم دا ابزارب شي سرمن کې چې وړوکي پرکس وکړي دی کې دا مشین کې وړوکی غونته کې وړوکی پیس دی خو هغې کې 32 نیډلز دي نو دومره وړوکي چې هغې پین تاسو ته نه کېږي ډاکټر صاحب تاسو ډاکټران ته خو هسې پین نه کېږي موږ چې لاړ شو نو وایي دا دې ته تاسو جاړئ دې ته تاسو خفه کېږئ بلکې غټ اپریشنونه به یې کړي وایي تم بیٹھے کیوں ہو اٹھو چلو مریض بیا ډریپونه هم ځان سره اخیستي او روان دي تاسو خو وایئ چې نه کېږي دا خبره خو ده چې دا لږ دې دپاره چې خلکو ته کانفیډنس ورکړو کانفیډنس کوي چې او چې لکه دا ورته نه وایو چې نورو ته زما فوبیا راځي چې ستنه هلته م وګورم که نه انجکشن نو زه دلته کې چې په ما باندې هیبت راشي که نه ځینې خلکو ته یې که نه د هایټ نه ما ته د انجکشن نه ده زه اوس انجکشن نه جاړم چې ویې ګورم نو دا ښه دا مشین دی که نه دې کې تاسو چې بلډ والی بیا دې مشین کې بیا مونږ دا پی آر پی جوړو لکه دا ریډ اوس خو بلیک غونته کې ښکاري خو دغه بلډ دی مشین کې دا داسې ښکاري دا دې کې مونږ واچو هغې نه پس چې دی بیا دا بند کو مشین خپل ټایم والی 8 to 10 منټس په هغې کې دا تاویږي دا ډېر په سپیډ او د دې آر پی ایم چې د دغه کنټرول وي زموږ طرفه چې موږ څومره غواړو دومره موږ بیا کنټرول کوو نو دا ګریجولي خپل سپیډ زیاتوي د ایکسلریټنګ راځي ان د روټیشن سټارټ کی رو اوس دا ټولو نه لیټیسټ مشین ده چې په هغې کې دا مشین چې ده دا هوریزونټل په داسې تاویږي نور مشینونه داسې تاوي دا یو د هوریزونټل چې ده دا تاسو ته ډېر ښکلی گروث فیکټرز درکوي او ځکه چې په دې کې فورس بیلنس شي کله چې تاسو ګراویټي وباسئ نو دا په یو لیر کې داسې تاویږي لګیا چې کوم داسې په هغې باندې ګراویټي هم کار کوي اوس چې ګراویټي پکې وي نو هغې کې بیا ډېر شیزونه ابزارب شي چې کوم پی آر پی کې نه راځي ځکه چې بلډ اخره کې لاندې پاتې شي پی آر پی بره پاتې شي نو دا ډېر ټیکنیکل پوینټ دی ځکه د دې مشین ریزلټس بیا مونږ سره ډېر زیات تاسو بهر نه دا دغه کړی او جی دغه مشین چې دي دا مونږ فرانس نه او جرمني نه راغوښتي دي صحیح
او هغه د ویختو پی آر پی په دې ماشين کې به جوړ هغه مونږ دی کې خو بس دا غي ټیوبز او د ټیوبز بدل فرق دی هغه کې فرق دی ها تاسو د سکن ټایټنګ او د اکنی لپاره وی کنه د زینو خلکو په مخ باندې داغونه تیر سری ورته وي یا سن برن شوی کنه هغه د لپاره بیا سکارز د لپاره هغه کې پی آر پی فائدہ کوي خو ډیره زیاته نه دا تیر سری داسې شاید چې په دیکته ملازما یا پیګمنټیشن د کې به تاسو دوه درې ډیفرنٹ شیزونه ټرای کوئ څوک به پی آر پی ته ریسپانس کوي ها څوک به کیو سویچ یا پیکو لیزر ته ریسپانس کوي څوک به سم میډیسنز ته ریسپانس کوي نو دا بیا هر پیشنټ د لپاره مونږه ګریجولی بدلو لکه یو شی هم ټرای کو بل شی هم ټرای کو صحیح ما اصل کې تاسو چې اکنی او د دې لپاره ما کې دي چې دا کې تاسو کم سیرم ځکه چې دا داغونه مر سره ورک او داغونو کې صرف دا پرابلم ای چې داغونه د سکن ټولو نه لاندې لیر کوي او دا چې کوم تیر سری دي کنه د ښکاری خدا سره چې کدا بالکل پسکن د پاسه پروت دا د پاسه نه وي د سکن چې کوم لیئرز دي دغه په ډیپ لیئرز کې پروت دي ځکه دا برس په یو لیئر کې مونږه ک لیزر وی ک مایکرومیډلینګ وی ک پی آر پی وی دا یو لیئر مونږه خواکه ورو مونږه ته لاندې ته رسیدل غواړو ځکه چې په یو ځای کې اکثر خلک کیمیکل پیلو کې د لپاره او بیا غ ډیپ والا پیلو کې سترونګ هغه سترونګ پیل چې دا بیا دا ډیر خراب کی ځکه چې هغه په یو سیشن کې دانشي کې د تبا سلو ورځي په دی باندې ډاکټر صاحب ایج سپندیش ته د پی آر پی کې چې د کم ایج خلک کولی شي د کم ایج خلک نه دی پکار چوي پی آر پی چونکه د خپل بلډ نه جوړیږي نو په دې کې د عمر بندش نشته دا ینګ خلکو تم پکاريږي اوس خو نن سبا 19-20 ایئرز کې الکان راځي هغه پښتو د پارا فیس د پارا اکنی د پارا دا کوي بیا ور سره مونږ ته 50-60 ایئرز میلز هم راځي فیمیلز هم راځي چې هغه سکن ټایټنینګ هم غواړي سکن ریجوینیشن غواړي ګډ ورډ پیګمنټیشنز وی هغه ور سره امپروف کیږي صحیح ځکه د عمر په دې کې څه خبره نشته هغه خو په کار دی چې تاسو ډاکټر کوالیفاید وي او هغه په ښه طریقه باندې پروسیجر وکړي صحیح ده ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې راغلی اخیره کې دا بخن کوم چا چې تھرډ تھریډز چې کوم وي هغه په مخ کې چولی نو هغه تم تاسو د دې پی آر پی دغه ورکی سجست کوي وته بالکل تھریډز چې دي دغه د سکن کې کافي لاندې ډیپ وي نو پاغه باندې بر پی آر پی کې دی شي او تھریډز باندې به ان شاء الله مونږ یو نیکسٹ فل پروګرام هم کوو چې پاغه کې به مونږ فل فیس لفټ کوو او خدا خو تھریډز هغه چولی هغه تاسو دا د پی آر پی دا مشوره ورکوي بالکل صحیح ده ډیره زیاته مننه ثانک یو سو مچ تاسو را لې لیدونکو ډاکټر سلمان تاسو سره د مخ د پی آر پی باره کې تاسو سره خبرې وکړي او په ډیر ډیټیل کې تاسو د ډاکټر سلمان صاحب نمبر کلینیک ایڈریس پکاري زموږ واتس اپ نمبر یا ایمیل ایڈریس باندې موږ سره کانټیکټ کولای شي دا وخت موږ سره دمره د مالو بیا واپس راستانه کیږو هم پښتون یو نوې سفر پخیر علی پخیر پښتونخوا ته وای چې ژوند د انسان لیدل کتل وشي او د دنیا ګول ده او د دنیا کې انسان ملاقات یا لیدنه کتنه د خلکو سره خامخا کیږي کوم چې د ډیر وخت نه لیدلې ما سره اوس یو داسې زما په خوانی کلیګ زما همکاره خبرونه کې ناسته ده چې یو وخت کې مونږ یو ځای په یو چینل کې کار کولو او هغه ډیر زیات مهنت کو بیا زمونږ هغه چینل نه لاړه بیا زم لاړم او بیا زما او د هغې په کلونو پس ملاقات کیږي ډېر ایکسایټډ یم ډېره زیاته خوشحاله یم چې ما سره ناسته ده زموږ ډېره تکړه جرنلیسټه سمیرا خان ستړې مه شئ ډېره مننه نجیبه خوشحاله اوسئ سمیرا دا راته ووایه چې د سمیرا خان ماشومتوب کوم ځای کې تیر شوی دی نجیبه زمونږ کلي ته خو به تلل راتلل کېدو ډېر خوښ وو مو زمونږ کلی ولې چې د مور او پلار دواړو کلی یو بل ته بالکل مخامخ وو د تھاکوټ خبره کوم تھاکوټ دا بټګرام او بشام دی خو او بټګرام څنګه چې تاسو وړئ بټګرام نه اټس سچویټډ آن مین سلک روټ تاسو چې کوم چې زوړ روډ دی جرنیلی روډ هم ورته وایي د حسن ابدال هریپور او د هغې په لاره نو اوس خو خیر موټر ویز هم شته خو په دې لاره بالکل دا مانسیرې نه پس بټګرام او بټګرام نه پس بیا mainly it's Thakot and Thakot is you can call it heart of Silk Route
نو تھاکوټ زما د امی کلی دی او بدکول ګډلې الیدا زما د بابا کلی دی لایک پولینا اخوا د مور کلی پولینا دی خو د پلار کلی نو ماشومتوب هم نو التا زیاتره به التا تلو راتلو او پیدا شوی د اسلام آباد کې نه پیدا شوی د اسلام آباد کې ما او سکولینګ زمونږه بیسیک پینډا اسلام آباد دواړو نه شوی خنو ته بیسیکلی پینډي ګرل یې دا وایي پینډي بوایز ته یو بل جوړ کړ د پینډي ګرل نو نو پینډي کې تاسو سکولینګ دغه زما یاد چې کله د پښتو ولنې چینل راغو نو زمال ته کیو ما تم هل تکي وي او د انټرټینمنت نه تاسو خپل غاز غوز باقي لازم ګدار ته وي سمره چې تاسو سورونه خويندي او په خپل پسوم نمبر باندې او مونږ شپږ رونه خويندي او سلور می رونه دي او زما پنځم نمبر د فیملی کې لایک you can call it the most spoiled kid in the family زما روټ ټولو نه کشره د شپږم نمبر منه خو اگر بچا ته پوښ لګو چې آیا ستاسو حیثیت مشته د وړو کوالي یا نه زګه چې ته وي او زما مطلب د دې وجه دا و چې خاندان کې ټول روان چې کم ماشومي کنه هغه ټایټل ماته ملاو شو روان توپ کې واو ډیر ښه زکه نو چې ډیر نه ازبینم وی ډیر زیات ورانم وینو سمیرا درته وای چې د وړکوالي نه دی دا شوق چې جرنالیزم ته یا ټلویزیون ته راشم ځکه چې اول خو تاسو د انټرټینمنت شوز نه سٹارټ اغسته نو دا ټلویزیون ته راتک تاسو اراده و مخ کې نه کله نه چې سټوډنټ وی کنه چې خلوي ته بس جوړي چې لوي شم نه زب خبرونه مې لوي شم زب ډرامو کې کار کوم نو سمیرا چې وړه ونو اغه وخت نه دا پلان وکنه دا اکسیډنټلی بیا رالی نه زه به ویم چې د دې زما د ته خیال وو وړکوال نه خیال وو ولې میډیا دا هغه ټایم کې پرنٹ به ډیر زیات ان وو and English print was a symbol of fashion and status as well نو زما امی به ماته همیشه هغه جج کړو ما چې د دې فورټ صدا نو امی به ماته همیشه وی چې او هغه ټایم کې ماته یاد چې موږ به سکول ته تلو نو نور ماشومانو به کارټون ته انتظار کو زما به دا کوشش وو چې طلعت حسین سے به یو سیگمنٹ کو د نیوز مستنصر حسین تارړ دی غوي ټرانسمیشن کې زما ډیر هغه ټایم ماشوم خو زما به انتظار چې هغه کس به کله راځي چې هغه ته وګورم چې خبرونه څنګه وي نو زما دې ته خیالو بیا به ما امی ته د انګلیش کوم نیوز پیپر دا هډلاینز دي حالانکه زما اردو هغه ټایم دومره خنه و پښتو برالن راتله خو ما به انګریزي به هغه ته به خبرونه به اخبار نه وي نو هغه ټایم کې به چې ډوډۍ سوکلو تنور کور نه باغ رومیال ممیال به وړه خو چې کله رومیال بنو وړو هغه ټایم به نیوز پیپر اخبار کې بروټه ورکول اخبار هم سنبال کما به هغه بیا ټول وي نو you can call it that it was a kind of calling from نو بیا څنګه انټرټینمنت ترالی ځکه زما یاد چې مونږ هم دلته اسلام آباد کې شو وا او هغه کې میوزیکل شو زغه انیورسری شو نو هغه کې یو هوست او بیا مارنینګ شو کې انټرټینمنت کې ته هوست وی ځنی میوزیک پروګرامز تاسو کړیو ما ته یاد شي ما کله چې پاکستان کې اول ملټری اپریشن شروع کړ د ټرایبل ایریا کې دا واز اپریشن المیزان او هغه لپاره ما والنټیر کړیو ایس پی آر ته زما عمر هغه ټایم ډیر کم خو ما ورته درو ویل 19 کال ما نو زه 19 کال ما هغه ټایم کې چې ما هغه ته والنټیر کړم ما هغه علاقې ته زلاړم ما ریپورټس جوړ کړل او at that time I was studying in part 2 of my ICOM ما ICOM کوله ورسره مې دا چې دا کار مې وکړ نو بابا را ډېر غوسه شو چې تا مطلب بغیر تپوس نه ته یو خو ټرایبل ایریا ته تلل راتلل او بیا نو هغه ځینه ماته یو حوصله ملاوه شو بیا کم چینل چې تاسو یادوي التز راغلم خو زما نیوز فورټه و شروع نه خو څه ډېر هغه ټایم کې عمر مې نو او ټریننګ مې نو بیسیک چې کم جرنالیزم سټډیز هغه نو نو بیا ماته دا پته ولګیدا چې if I have to excel in journalism I have to like initiate my studies from the scratch نو بیا ما سکراچ نه جرنالیزم سټډیز شروع کړل زما بی کام نه پس ما یو بل بیچلرز وکړ میس کمیونیکیشن کې نه هغه خبره خو د ټوله خو هغه ټایم پورې ما ته عامر متین صاحب زما استاد هغه چې 1700 تا د جرنالیزم پراپر ټریننګ او تا فیلډ ورک نه کړي ته و نیوز روم ته بالکل دننه نه راځي ته کوا هغه مارنینګ شو او زه درته ګورم خو هی واز ا ونډرفل منټور نو ډاوټ چې هغه زما ډیر ټف ټریننګ وکړ هغه ټایم کې بیا 2005 ارتکویک راغی هغه ځل ته ولګلم بیا نو دا خو بیا د روستو خبرې دي چې یو کس د وړکوالي نه سوچ او خواهش د جرنالیزم سره د نیوز سره هغه انټرټینمنت کې دومره ټایم څنګه کارو نو ما نه تیرې دوه کنه ما نه تیرې دوه ما به ورسره د نیوز کاروم کولو زما ډېر ښه کالیګز وګلیاز بدیو مجیب بو
او حسن صاحب او مبارک او دوی ټولو کسانو بیا they were in a kind of a training دوه ماته ټریننګ ورک او دوه ماته خیر د ورسره هغه کوا چې کم رز مونږ ته پته ولګېده چې او یو آر اډاپټ انف ناو نو مونږ بس تا بیخي هغه انټرټین خو زما په زړه به اور بلې چې دا وکله ختمېږي دا وکله ختمېږي زه وکله نیوز طرف ته ځم خو نجیبه ما ته چې کم هغه ټایم ټفنس خوم لګي چې ما دوه ژانرز اف براډکاسټ میډیا ډیر ښه هینډل کړل at one hand it was a morning show and every other kind of entertainment show and on the other hand I was doing all the field work for that channel as well لال مسجد زمونږ چې انټرټینمنټ دی نو هغه لکه ما ته کنه چې د میوزیک پروګرام لایک میوزیک پروګرام او جرنالیزم چې دی نو هغه بیا ډیر ډرای دی کنه نو تا ته یاد شي مونږ به میوزیک تراغلو مونږ به سم انجوای کولا یا ایگزیکټلی شوګانو کې مونږ به هوست مونږ پروګرام هوست آی مین لایک شو به هوست کړه نو کله به چې زمونږ هغه هوستینګ ټایم به ختم شو آی مین لایک زمونږ انټرانی به ختم شي نور خلک بو نو مونږ دواړه ولاړو سیډیانو کې چې څوک سنگر راغو مونږ به دومره راغو کولو تالیانی به ورته هغه غریبانن به مونږ ته چې دا اوس دلته ولاړې سمره ډیسنٹ او اوس مونږ ته په کورو ناشته دی مونږ ته आवाजونه لګي خو مخکې د سمیرا خبره کنه چې هغه ایج چې هغه ډیر ښه انسان لکه څنګه چې دی وایي که نه چلته موږ به داسې ولاړو که نه په سټیج باندې اوس فلانې خان نظیر شعرونه به مو چې وي شعرونه او چې لاندې به کینو نو بیا مو چغې والي کلیپینګ به مو کول بیا به رانه ایرو که نه ما ته یو ډېر ښه یاد شي ما به سټیج باندې به چې هغه ما ته به لیکلي وي تا ته یاد شي زما د ویلو پښتو به ډېره کمزورې ما به چې کله تا نه تپوس کله به مې هارون باچا صاحب نه تپوس کله به مې ټکر صاحب نه تپوس کول سر داسې لیکلي دي ما یو ورځ چې شعر و هغه شو کې زه واپس بیک سټیج رالم دا خاندي خندانې ځان مړ کړ دی ما چې تا اوس ما پورې خندل زه راوباسم در پسې سپلے او دې زه بیا اچھا اب نہیں کرتی اب اگلی بار نہیں کرو نو دا زمونږ د ټولو شروع کې پرابلم خو دا مخکې خبره ده که نه کوم چې د انسان ټین ایج وي که نه هغه د ټولو نه خوندوري انسان یو منډه کې لګي هر کار وکم بالکل همداسې سونه چې میچور کیږي نو بیا هغه داسې لګي د ژوند هغه رنګونه چې ګوریم چې ډېر زیات ایکسایټډ یو په دې هڅه کې چې نور مخکې لاړ شي هغه انجوایمنټ چې اوس ما دا ډسکس کوو که نه هغه اوس موږ کوم غواړو نشو کولی خاص مې دا چې ایز ا سنګل مدر چې دا خبره ده چې جرنالیزم کې نو ته فیلډ کې هم کار کوي صحیح ده نو څومره سخته وي تا ته دا دواړه مینج کول ځکه چې زیشان اوس نشته دی او ته مور هم یې بیا په فیلډ کې هم کار کول لکه اوس تا وایي چې زه افغانستان غوندې ځای له تللی وم هلته مې لس ورځې تېرېږي نو دا څنګه مینج کوې نجیبه having a family is such a blessing زما امي نه پس زما امي زیشان نه دوه کاله مخکې د هغوی وفات شوی نو زما امي زما اول سپورټ اوس زما بابا زما روڼه ټول او زما د هغوی رندارانې ډېر ښه زما رندارانې چې دي هغوی مطلب they are just a call away and just a text away and I have raised those kids with the help of my family او مطلب ما ته پته ده نیچرلی چې ستاسو کوروالا نه نو د هغوی کوروالا بیا په شا شي تاسو نه په هیلپ او سپورټ هم د زیشان فیملی چې بالکل مطلب د هغوی تعلقات ختم شو ولې زما خیال کې دا ډېر سینسټیو بانډ وي خو خلک کې غواړي نو هغوی هغه خپل لور مطلب it can be a daughter as well if your daughter passed away and you just have a son-in-law you always go and see your grandkids خو زما خیال کې د الکانو په معامله کې لږه معامله مختلف وي نو when I saw that it's now me and my kids are one-on-one چې اوس به زه ما او دوی به سنبالوم نو الحمدلله الله راته ډېر همت راکړ او الله دې هر چاته داسې همت درکړي نه پکارم د بغیر همت نه کېږي نو ښه خبره دا ده چې کله تا واده وکړه هغې نه پس تا خپل کار نه دی پرېښی تا خپل کار ته داسې ادامه ورکړې اوس دا راته وایي چې ولې جرنالیزم کې پښتو کې دې کار ونه کړه ولې اردو اردو نه زما زیاتره ټایم I don't know how and when it shifted towards English PTV کې ما ډېر کم موده کار وکړ ولې چې زیشان په خوشحاله نو honestly چې هغه ونه لګي دا زیاتره د PTV environment سره بیا هغه ماته وي چې ته as a correspondent کار کوي نو زما طرف نه اجازت شته خو as an anchor به ته کار نه کوي نو زما هغه ټایم کې بیچ و د سادیه افضال کامران شاهد او زما مونږ به نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کې PTV کې کار کو
No, the moment I concluded my 2008 election transmission at PTV, I rendered my resignation according to what Zishan wanted. No, zama वादों मो तकरीबन यो काल पस بیا ما چې decision چې کوم بات کې اخلم هغه اوس نه خدا. Then I joined Express News. Express News اردو هغه وخت نه ځکه چې او اخیری زه خبره شوم نو تاسو Express News کې and then اغینه پس ما خیال سو کاله مخکې ذکر اچې نه یو ځل راغم یو شورت باندې ویزټ زمانو تاسو بل پښتو چینل سره پښتو چینل نو دا زما ډیر زیات تاسو یو مزل کې ډیر زیات سټاپ اوورز راغلي د ایکسپریس انګلیش چینل راغی بیا I was shifted to English channel بیا سلور کاله هغه انګلیش چینل سره او درینیم کاله بیا ما ایکسپریس ټریبیون سره ایز ا کوم چې زموږ نېشنل ډیسک اسلام آباد کې د هغې سینیر کورسپونډنټ او هیډ په شان دی نو کله چې زما زوی وشو ولې چې زرش یوازې و نو هغه به ما سره دفتر ته تله راتله هغه به ما سره وه همیشه نو هغه وړوکوالې نه ما سره ده ولې هغه مدر فیډ منې هم وه نو ما به یوازې پرې خوستی نه شوه زما امي هغه ټایم کې امریکې کې وه ډېره ناجوړه وه او کله چې ما هغوی واپس راوستل نو هغه بیا د هغوی وفات وشو ډیره زیاته مننه سمیرا چې راغلي زه به دا کوم چې الله دې کامیاب لره او سټرینث ظاهره خبره ده چې کله یو کس څنګه چې تا وایي چې یوازې هغه ته ګوري چې دا بچي زما نه علاوه بل څوک نشته چې ورته وګوري نو بیا یوازینۍ لاره دا ده چې انسان خپل ځان نورم قوي کړي سیده نو ډیره زیاته مننه کامیاب اوسئ خوشحاله شوم پس له ډېر وخت نه موږ تاسو کېناستو خبرې مو کړې ډېر دواګانې ډیره زیاته مننه تھینک یو سو مچ لیدونکو دا وه سمیرا خان اوس موږ سره یو دمه را دمالو واپس راستانه کیږو هم پښتون یو نوی سفر ستړي مشي تاسو بیا راغلی بل کار هم نشته دی ښه سړي دا هم یو ریسپانسبیلیټي چې سهار سهار به راځي پروګرام به کې ګیسټ به هینډل کې سوال پوښتنې ده او کله چې پروګرام وایند اپ ته لاړ شو نو زه هم ډېر مې دا مازغه په سکون شو بیا دا چې خو څه بیا بل خوند کوي البته دا چیم نه ده نه 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 دا ګرین ټیم نه ده دا یې شیدلي اوبه دي او نن سبا مانه چاینیز جوړه ده او غریبي ده کنه غریبۍ د رنګ ورک شي او د چای پتی نشته نو به زه یې شیدلي اوبه وڅښمه ښه لیدونکو دا زمونږ نننی پروګرام په خیر پښتونخوا او لیدونکو که ژوند خیر وي بیا به انشاءالله سبا تاسو سره په پروګرام کې حاضرېږو خو تاسو کولی شئ په دې پروګرام کې برخه والی د مونږ چې کوم سوشل میډیا پلیټفارم دي انسټاګرام دی هغې کې واتساپ دی هغې کې زمونږ فیسبوک اکاونټ چې دی پیج دی هغې د لارې او یا هم ټویټر اکاونټ زمونږ ویب سایټ دی د هم پښتون هغه تاسو او یوټیوب چینل هغه سبسکرایب کړئ ځکه دا پروګرام تاسو نه مس شوي نو تاسو یوټیوب چینل چې کوم دی د هم پښتون هغې باندې کتلی شي او په دې کې تاسو برخه اخیستی شئ د ایمیل او زمونږ چې کوم واتساپ نمبر دی د هغې د لارې تاسو موږ ته واتساپ میسیجز کولی شي او بله خبره چې ډېره زیاته امپورټنټ اخره کې باید زه تاسو سره هغه خبره وکړم او هغه خبره دا ده چې دونه لرې نه کېږي لږ تاسو نږدې راشئ ته بره روانې دی خوا او لږ نور نه 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 لږ نور خورم خو دې نه او لږ نور یس اوکې ډن سبا سهار 10 بجې نه به مونږ تاسو سره هم پښتو ون باندې په خیر پښتونخوا کې ولوي الله مو سپارم د الله په امان